بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه محمد صدیق د پروګرام خپلې خبرې سره خپلې خبرې پروګرام زموږ هر هفته جاری وي تاسو سره. په هغې کې د تنګي علاقې د نور حوش علاقې مسایل د ادب سره تړونکي خبرې، د هغې علاوه تعلیمي څومره مسایل دي یا تعلیم باندې کومې خبرې کول دي، د دې علاوه څومره زموږ پروګرامونه تاسو کتلی دي. زموږ په پروګرام کې هر هفته یوه نوې موضوع وي، د هغې باندې موږ تاسو سره مخامخ کېږو. نننی زموږ پروګرام ادبي پروګرام دی او ښکلی پروګرام به انشاءالله، ځکه چې تاسو ته موږ کوم کیپشن درکړی دی نو تاسو ته هغه په نظر باندې راځي چې هغې کې د ادب حوالې سره یو ښکلې خبره لیکل شوې ده. په هغې به خبرې کوو. ما سره زما نن خصوصي میلمانه چې کوم دي چې تاسو ته به هغوی ډېر په نظر باندې راغلي، په سکرین باندې راغلي وي، ځکه چې هغه د ستارو محتاجه بالکل نه دي. ما سره زما ړومبی چې کوم مشر دی، زما میلمه دی، د چارسدي سردریاب جناب جان محمد جاني صاحب، او تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی. مننه جي، مهرباني. موږ سره زموږ دویم میلمه چې هغه هم که تاسو وګورئ په هر ځای کې د هغوی پروګرامونه هر ځای کې تاسو په سکرین باندې راځي، په ریډیو باندې به راځي، په هر ځای کې به تاسو ګورئ. جناب شجاع شاهکار صاحب، تاسو ته هم په پروګرام خپلې خبرې تاسو سره به انشاءالله خپلې خبرې موږ ډسکس کوو. د ادب حوالې سره تاسو که وګورئ زموږ خلک ادب ته بالکل توجه نه ورکوي. په ادب باندې زما په خیال زه به ووایم چې په ادب باندې زموږ خلک پوهېږي نو چې بیا ادب څه شیز دی، او بیا شعرا شاعران د دې کتابونه لیکل په هغې باندې د دې حوالې سره به خبرې ترې کوو. زموږ کوم میلمه دی جناب جان محمد جاني صاحب، د دوی باره کې به ډېرې خبرې کوو، خبرې به دوی سره ډېرې زیاتې کوو. خو ډېر دا هم ووایم چې دوی صدریاب صدارت هم دوی سره دی. صدریاب یو داسې ځای دی چې زمونږ صوبې له خصوصا بیا ډسټرکټ چارسدي له یو ډېر زیات ښکلا ورکړې. به دغه حوالې سره به هم خبرې کوو. جي تاسو ته ړومبي ډېر زیاته ستاسو مهرباني، موږ له خپل قیمتي ټایم راکړو. خبرې وجې کوو ادب حوالې سره. خو دا یو داسې پوهه د سوال دی چې زما خیال هر څوک کوي چې دا خبره پکې ډېر زیات کامن راځي. اکثر ملګري موږ ته وایي یاره تاسو دا یو سوال ډېر زیات کوئ د ادب والا نه. زه هغوی ته وایم چې دا خبره کامن په دې ده چې هر کس دا غواړي چې زه یو خبره معلومه کړم چې یو کس یو فیلډ راغلی دی، کله راغلی دی. زموږ هم ستاسو دغه سوال دی چې ادب ته کله نه راغلي یې. ستاسو ماشاءالله ډېر زیات کلامونه دي، په هغې به هم خبرې کوو. ادب ته کله راغلي یې؟ یاره جي د ادب خو تقریبا چې 1992 میں خبره ده، د هغې نه مخکې خبره ده. هلکو ما چې د ادب دنیا ته راغلی ما او ملګرو ته د واضح یو ملګرو ته ښکاره شي چې زما تعلیم نشته، مکمله انګوټا چاپ ما، لکه څنګه چې په پی ټي وي نیشنل کې کېناستو نو هغې ته ما داسې ښکاره کړه چې ګورې زما تعلیم نشته او انګوټا چاپ یم. نو د الفوانې د وخت نه دې سیس کې لګیا یو. مصرې به م لیکلې تقریبا چې 1860 مصرې ما ولیکلې. نو زما 4 کیسټې راغلې وې چې یو نهار علي او لیاس کړی، یو شهنشاه باچا او نهار علي کړی، او یو شازیب او نهار علي کړی، او یو بل کسو اوس رانده هغه نومیر دی خو نهار علي سره هغه زما 4 کیسټې د مصرو په هغه وخت کې راغلې وې. صحیح جی. مصرې خو زه به ووایم زما یو پروګرام تلېږي د کلي مازدیګر او خلک ډېر زیات جي خوښوي به د خلکو ډېر زیاته مننه چې زموږ پروګرام خوښوئ. خو زه هغې کې زما یو سوال زیات خلک پای کې وي، زما په کامن سوال اکثر خلک دې ته تیار دي چې کله ما سره مایک خلک وویني چې لوګو سره ده او صدیق دې وخت کې را روان دی، بس هر یو کس په زړه کې لګیا وي چې تپوس کوي. زما تپوس یو تپوس وي او هغه دا وي چې یا ته یو شعر وایه، یا یو متل وایه، یا یو مصره ووایم. زما خیال زه اکثر خفه شم په دې خبره باندې چې ډېر خلک ما ته دا وایي چې یاره شعر نه راځي، زه ته متل وایه د متل هم نه راځي، زه ته مصره ووایه یا ټپه ووایه ټپه هم رالی نه راځي. نو تاسو ماشاءالله مصرې لیکل. نو بس هغې له مال یو مصره خو لیکله شهکار صاحب چې د جمعې ورځ د مونځ قضا شو، جانان مې کله کله وي مدام منځونه، او د جمعې ورځ ته خوشحالېږم چې لیوني جاني له بیا جانان راځي نه، او منځونه کوم نه قبلېږي په منځ ولاړ یم زه لیلا لیلا کومه، سوال به آخر زما قبول شي لیلا مې هېره شوه الله الله کومه. داسې مصرې خو ډېرې راځي او ډېرې مې خوښې دي. بالکل جي. خپل کتونکو ته ووایم چې مصرې زموږ زیات خلک دا غواړي چې مصرې ټپه غزل نظم ډېر زیات خلک خوښوي، خو مصرو تمه پکې خلک ډېر زیات کوي چې یاره موږ ستاسو مصرې وورو او بیا په هغې کې
ډېر داسې دغه راځي خبرې راځي په دې حوالې سره هم خبرې کوو خو زموږ سره ارشد جان شاهکار صاحب دی چې هغوی نه به هم څه اورېدل غواړو. ارشد جان شاهکار صاحب ستاسو هم ډېر زیات مننه قیمتي وخت هم راکړو زیات مرکو کې تاسو مونږ ګورو څه ویل غواړئ په دې وخت باندې تاسو شاعرۍ ته کله راغلي یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو ستاسو شکریا ادا کوو چې مونږ له ټیم راکړو مونږ هم راوغوښتو تاسو واقعي چې مونږ پروګرامونه ګورو ډېر زیات خوښوو او ډېر خوند تېلو او بیا ستاسو مشکور یو. دا څنګه چې تاسو وویې نو داسې په زیاتو پروګرامونو کې همدغه خبره زه کوم او په کار هم وي چې بل پروګرام کې وکړو نو چې د هغې خبره هماغسې وي. لسم جومات نه شاعري کوم او تقریبا 20 کاله وشو چې ادب سره وابسته یو او بس لګیا یو اوسه پورې تاسو مینه. بالکل خو دې کې یو خاص خبره اکثر خلک کوي که نن سبا شاعرانو حوالې سبا مونږ یو کیپشن ورکړی دی چې د فرمان کسکر حوالې سره څه ویل غواړي په دغې باندې به لږ وروستو خبرې کوو خو دې نه مخکې به دوی سره دا خبره وکړم چې اکثر که تاسو یو کس شعر ووایي زموږ معاشره کې که یو کس د ادب طرف ته لاړ شي نو هغه ورته اکثر وایي یاره ته په لیونی شوې یا ورته وایي یاره تا مینه کړې ده یا وایي تا عاشق شوې چې ته څه وایې. تاسو په کوم سوچ باندې ادب طرف ته راغلي؟ یاره داسې ده چې دغه خو خیر زمونږ د داسې ناپوهه خلکو خبرې دي چې که تاسو وګورئ نو په دنیا په ځمکې په سر باندې که هر هغه انسان چې د پایلټ د ډاکټر د سیاستدان د یو ښه نه ښه چې هغه زه ده ویم چې د خلکو په نظر کې ډېر غټ انسان ښکاري خو د هغوی هغه څومره ډیګرۍ د هغوی هغه څومره څه چې وینو هغه د هغوی مرګ سره دفن شي. واقع شاعر یو داسې انسان دی بالکل چې د خوشحال بابا د رحمان بابا او د علامه اقبال په شکل باندې داسې ډېر خلک تاسو ته روان دي چې هغه زما یو شعر دی چې د ادب شونډو له به ورکړمه د تاریخ شونډو له به ورکړمه سرخی د ادب داسې نو او بله دا ده چې پښتو ژبه ساتلې هم شاعرانو ژوندی ده. صحیح بالکل جی. که دې ته وګورو که نه نو صرف او صرف شاعر یو داسې طبقه ده چې پښتو ژبه دې ته پاتې ده نو دغه خبره خو زما په خیال چې ناپوهه خلک کوي چې یاره د شعر نه بالکل جی دا خبره زه کوم خو زه زیاتر دا خو به ویم جناب جاني صاحب زیات خبر دا هم کوم تاسو چونکې یو خبره مخکې نه وکړه چې یاره سبق مې نه دی ویلی ګوډه چاپ خو زه ستاسو دې کې ستاسو باندې ډېر زیات وخت فخر محسوسوم چې یو سبق چا نه ویلی او دومره ادب طرف ته راغلي. زموږ زیات کتابونو کې تاسو وګورئ پښتو کتابونه یې ختم کړه پښتو ادب یې بالکل ختم کړ چونکې تاسو دې سایډ ته راغلي هم نه یې خو څه ویل غواړئ پښتو کتابونو کې تاسو وګورئ زموږ نه پښتو ختمه کړه پښتو ژبې زموږ نه ختمه کړه زموږ ته مخې ته پیالې پرته دې ته مونږ کپ ویو که مونږ ته مخې ته دا ټیبل دې ته مونږ ویو میز ورته وایي څوک ورته څه وایي څوک ورته څه وایي هر څیز زموږ کې پښتو داسې کړه چې مکمل ختمه کړه. تاسو څه ویل غواړئ په دې حوالې سره؟ نو په دې حوالې سره خو زه دا وایم چې دا څونه پکار دی چې زموږ په دې نړۍ کې څونه پښتانه دي چې په دې باندې راپاسي او په دې باندې خبرې اترې وکړي. ټول انګلیش میډ شو پخوا سکولونه چې زما د یاد دي دا ماشومان به تختې به ورسره وي په دې ځمکو په دې بارانونو کې ناستو په ټاټونو به ناستو. زه خپل سکول ته نه یم تللی خو زموږ په علاقه کې سکول ما به هغه لیدل د ملیشې کپړې به یې چولې وي کپړې به یې د هفتې هفتې چولې هغې کې به دونه خورې خټې وي چې ته نشم ویلی په هغې کې ځان له یو سکون ځان له پکې یو ښکلا ځان له پکې یو عزت. اوس خو هغه سکولونه دي چې پیسونه یې سره سم نه دي او خدای شته چې زما خپل زوی په دویم ته شوز داسې ابل ورځ مې ورته وویل په انګلیش میډ کې مې راشه ما ته خپل نوم ولیکه نو ما ته وایي بابا جانه ما له خو خپل نوم په انګلیش کې نه راځي بس دا صرف د پیسو د ګټلو یو ذریعه ده. بالکل دا یو کاروبار دی خو خپل ملګرو نومونه بوالم دې وخت کې مونږ ډېر زیات ګڼ شمېر خلک ملګري ګوري. زمونږ چیف ایگزیکټیو چې کوم دی زمونږ محفوظ الله خان هغه هم دې وخت کې مونږ ګوري. هغې علاوه حمید اکبر خان هم زمونږ ډېر زیات ښه ویورز دی مونږ ګوري. سالار امجد علي هغوی هم زیات مونږ ګوري. ډاکټر عرفان خان هغوی هم ګوري ډېر مننه. اور حمید خان نایس پویټري ستاسو د مننه وکړه جی مهرباني جی. حمید خان حسن خان هغه هم مونږ ګوري. علي منیب زاهد جان تیمور خان تواب ګل مهران خان ډېر زیات ګلت ملګري مونږ وو چا نومونه وانه کړو خفه کېږئ به نه خبرې به کوو ادب خوالی سره جي. زه هم دا خبره کوم سرکاري سکولونه پرایویټ سکولونه راغلي دي. پرایویټ سکولونه یو کاروبار دی دی باندې زه هر ځل په هر پروګرام کې خبره کوم. زه که تاسو ګورئ نو زه وایم چې پښتو ختمول چې دي
پښتو کې کوم کمی راغلي دي هم د پرایویټ سکولونو طرف نه راغلي. همدغه خبره تاسو په دې دغه باندې شاکر څه ویل؟ همدغه خبره زه مخکې بوزم، ما همدغه وی مناسب مې نه ګڼله چې ستاسو رخلینه دا خبره واخلم، موده پاتې یم او همدا خبره مې کوله چې یاره وجی وځي خلاف یې پبلک سکولونو زیات بالکل جی لکه کاروبار دې بېشکه کوي خو کم از کم دا مورنۍ ژبې یو مضمون خو دې پکې د پنځمه پورې راورسوي. ډېر ضروري دی. تا زه په ډېر دغه سره دا افسوس سره دا خبره کومه چې زمونږ د اوس وخت کم ماشوم لسم پاس کې د انګلیش په سکولونو کې هغه ګړوند نه پېژني، اثر پیچک نه پېژني، هغه کندو نه پېژني، هغه منګې نه پېژني، هغه تونۍ نه پېژني جي که نه. هغه ډېر داسې شیزونه چې دا روکېږي مونږ نه لګیا دي. جی بالکل. نو د حکومت نه خو به دغه غوښتنه خیره کې کوو. اوس نه کولی شي اکثره حکومت والا بیا وتښتي نه ګوري. همدغه وایو خو زه دا خبره هم کومه، ما زما پروګرام کې چونکې تاسو ته ما کلي مازدیګر یو پروګرام چلیږي په هغې کې زما د شعر او دې نه علاوه متل نه علاوه چونکې دا هم یو پښتو ثقافت یو کلچر دی دا مسایق باندې او دې نه علاوه پکې زما سوال نو داسې سوال به و چې ماچس ته په پښتو کې څه وایي. جی جی نو خلک وایي ماچس ته انګلیش کې ماته وایي، اردو کې ماته وایي، پښتو کې ماته وایي. زه ورته نه پښتو کې ورته نه وایي داسې او جي داسې اوربلک ورته بیا ویلی شي، داسې سایکل دی نو سایکل ته په پښتو کې څه وایي. داسې قسم سوالونه به زه کوم. زما مقصد په پروګرام کې د دې سوال کولو مقصد دا وي زموږ د پښتو نه ژبه خلک وپېژني، خلکو ته توجه راشي چې سبا وایي. اکثر به ما دلته کې تېر پروګرام کې ما یو سوال کړو، دلته کې زما یو پروګرام و، ما سوال وکړو چې د چشمې چې کوم دي دا کوم ملک ایجاد کړي دي؟ نو دا اټلی ایجاد کړي دي، خو زیات خلک بس ګوګل کې ورکړي چشمې چا ایجاد کړي نو هغې باندې به خلکو هغه دغه به راغی. خو هغې نه علاوه که تاسو وګورئ، که تاسو د هغې نه علاوه وګورئ نو بیا به خلکو دا تپوس کوو خو څنګه به چې احمد صاحب وایي چې یاره ما تعلیم نه دی کړی، نو دغه حساب زیات خلکو به کې سوال کال به وکړو یاره وي مونږ تعلیم نه دی کړی او تاسو داسې سوال نه کوئ، نو بیا به کې ورته ما داسې سوال نه شروع کړو. نو بیا به هغې کې یاره بیا به مونږ یو مېلمه مونږ سره ناست نو یاره وي ستاسو یو پروګرام مې کتو او بیا ته چې وویل چې تاسو سوال پښتو کې وکړو بیا خلک یې په نیو نیکه پسې ګرځېدل چې راشه که نه دی او دې ته څه وایي او دې ته څه وایي که نه. نو زه چې پښتو ادب سره تعلق لرل دا ډېر زیات ښه خبره ده او پکار دی چې هر څه دې سایډ باندې کوي. دا جي ووایي چې استاد خامخا چې یو استاد وي، څوک استاد لري؟ یاره په مصرونه چې جي کله دغه شوم نو بیا ملګرو به راته وي چېرې غزلې لیکم، د غزل خو به ډېره سخته خبره وه چې کوم ملګري به تلو وي بېچاره چا سره دونه ټیم وي چې هغه تاسو له ټیم درکوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو. ها جی. نو زیاته خواري را سره په ړومبي کتاب کې چې کله غزلو ته راوړېدو نبي جان راهي را سره ډېره زیاته خواري کړې وه. د دې چارسدې د بازار یو ډېر ښه سنګر هم دی او ډېر ښه شاعر هم دی چې د هغه خلیق شاه سحر نوم دی چې څو کلام هم زما نشر کړي دي او ډېر زبردست اواز هم دی او بیا را سره هغه ډېره زیاته خواري کړې وه. نو په 2010 کې ګیلې کتاب راغلی و، په 2014 کې بیا 2010 کې ګیلې ړومبی کتاب راغلی و د غزلو او 2014 کې بیا دویم کتاب راغی چې د هغې ما زړه نوم دی او انشاءالله که ژوندي وو نو په دې 20 کې به کتاب برابر دی. د ژوند تصویر کتاب هم راشي، ملګرو ته به تر د لاسه شي. او دی وایي زه جټ یم لرم بس دی بالکل جی اسې چې شاهکار صاحب لکه جټ خو زه خو ماشاءالله تعالی ورته یم لږ لږ شانتې که نه کتاب خو مې لا نه وي لیکلی. ستاسو څه حساب کتاب دی؟ تاسو چېرې کتاب لیکلی دی که روان دی؟ څومره کتابونه لیکلي؟ همدغه خبره زه کوم جي چې لکه جان محمد صاحب دغه خبره وکړه د تعلیم مې نشته نو داسې ملګري چې د هغوی دوی خو لا بیا هم ډېر ښه دي هغوی د سره بلکې زه به ده ویم چې د سکول شاته هم نی تېر شوي او د هغوی کتابونه لکه جان محمد صاحب دوه کتابه چاپ دي ماشاءالله ښه کتابونه چاپ دي. یو یې بله مسرا روان دی. ما یو تذکره چاپ کړې وه په 2004 کې غالبا 2004 کې د موجونو په نوم باندې بیا یو رساله وه هغه مې چلوله د تکل په نوم باندې د هغې چیف ایډیټر وم او د اول خان رسوا د وي جرګې صدارت و را سره اوس هم را سره دی. یا مې یو اخبار چلوه بس دغه حلم ځلم کړي دي او د اتي کتاب له اوسه پورې را روان دی. دا چاپ نه ولې نه کمپوز هم شوی دی لا تر اوسه درته یاد یم.
زبردست دی. اسی جی بچام لیکلی دی دا شاعري پچا شوې ده یا دا خدا سے ګران سوال دی وکړه چې لکه ګران صاحب نه ورس چا تاسو کوي دا ته یو انسان یاد کړی دی جی چیرې اوس په خوبونو کې هم راځه بدنامه بشي کلی پرې هوتی دي هر چا زما بدنام مثلا ګران صاحب ورته وی چې په خوبونو کې معنی د ښکارا کړنو ته اوس په میډیا څنګه ویم بالکل جی جواب ماته ملو مختلفو خیالات دي دا خبرې صحیح ده خبره چې بالکل خپل کتونکو ته چې خبره ده راځوي زمون کتونکو په ماته پته لګي شاهکار صاحب چې تاسو کوم کې مه ورزي نه دا زما راته پوس پته کوي اکثر ماته مګری وي ته دا سوالو کې چې نه ډېر کول حقیقت دا واقعي بالکل جی خبرې وکړو زمونږ عبدالخالق بادل صاحب چې کوم زوی دی محفوظ صاحب خو سلامونه تاسو ته وړاندې کړي دي د هغې نه علاوه نور ملګري او سپانسر پروګرام به چې چا پکې په کمنټس کې هغې ته به بالکل نقد انعام میلاویږي د هغه د سوپر کارت په شکل کې وي یا ګفټ په شکل کې وي تاسو زموږ نه ګفټ بیا خو هم ترلاسه کوئ چې په هغې به انشاءالله خبرې کوو زموږ دوی خو دا خبره کوي چې شاهکار صاحب نه ښځې شاهکار صاحب نه غزل ووروه شاهکار صاحب فرمایش خو ستاسو راغی چې شاهکار صاحب نه غزل ووروه ښکلې غزل تاسو زړه ته کم نږدې غزل دی داسې ویجي د غزل مثال خو د بچو وي د صدر صاحب زمانه په دې خبرو ښه پوهېږي جی جی هر یو بنده ته ګران هم وي او بنده ته ښه جی ستاسو ړومبې زیات ملګري زموږ دا پروګرام دی وخت کې ګڼ شمېر خلکه ګوري او دا باقاعده دا ډیمانډ کوي چېرې هغوی نه غزل ووروئ زه چې تاسو خپل غزل ووروئ بس ما خو چې دا کوم اخیري غزل لیکلی دی همدا راته مخې ته راغی او دا به ووایم چې په سترګو سترګو کې د زړونو غلا لنی وتلې په سترګو سترګو کې د زړونو غلا لنی وتلې بلخا مو دور شوه د یو بل خوا لنی وتلې او ستا د بڼو مرګ درجه د شهادت ګڼو خو جی ستا د بڼو مرګ درجه د شهادت ګڼو خو ستا د ښایست کشمیر ته دې غزا لنی وتلې او لکه فرهاد غوندې مو خپل سرونه وخوړل خو لکه فرهاد غوندې مو خپل سرونه وخوړل خو د چا په سر د چا د سر سودا لنی وتلې او په دې قایل وو چې د زړه نه زړه ته لار تللی وي په دې قایل وو چې د زړه نه زړه ته لار تللی وي مونږ تعویض نه دی کړی مونږ مولا لنی وتلې او د زړه کعبه کې هم د خپل غرض چکرې وخو د زړه کعبه کې هم د خپل غرض چکرې وخو زه څنګه ووایم چې مونږ ریا لنی وتلې او ورشده هلته ځو د چا چې خیال خاطر کې نه یو ورشده هلته ځو د چا چې خیال خاطر کې نه یو او جاړي چې مونږ پسې مونږ هغه چا لنی وتلې زبردست جی ډېر ښکلی مهران خان ستاسو فرمایش پوره شو هغوی یو څه فرمایش بله مو چې ترنم کې وایي ترنم کې به خیر د بل غزل تاسو ته وړاندې کړي او د جانوان جاني صاحب نه هم څه وروري څه به جي راته ښکلې وړاندې کړي کتونکو ته به بس موږ هم شاهکار صاحب خو الحمدلله قابل سړی دی او غونډه شنغر نه چې غونډه نړۍ مني ما خبرو کوي زما کتاب لا ګوره جی صحیح ده نو دا شاهکار صاحب نه اجازت اخلم سمات ګوړ غزل نه او ملګرو ته به شعر کو غزل لاسه دی چې جانان سلګي وخی او سان اخلي جانان سلګي وخی او سان اخلي بنگړي د ځانه ماتوي تاوان زمانه اخلي جانان سلګي وخی او سان اخلي او بنگړي د ځانه ماتوي تاوان زمانه اخلي شیخ په نیولې او بیا شاته ګوري شیخ په نیولې او بیا شاته ګوري ساس یې اوښ کې رخصت مان اخلي او خلک لګیا دي هزارونه اخلي څوک هم له چا د دعا نه اخلي او زما په حال باندې حیران پاتې شو زما په حال باندې حیران پاتې شو اوس سرسایه رانه مولا نه اخلي او زه یې د راتلو پته ما زه جان محمد یې د راتلو پته ما د وفا نوم ابي وفا نه اخلي ډېر زیات زبردست زموږ کتونکي ډېر زیات ستاینه او جي ستاسو د شعرونو کوي ډېره مهرباني زموږ تاسو خصوصا زموږ پروګرام پورې بیا زه به دا خبره چونکې زما نه لږه هېره شوې شانتې وه زما مېلمانه دا د 400 مېلمانه دي زیات خلکه دا ګیله کوي چې تاسو پروګرامونه صرف د تنکي خلکو لپاره کوي او صرف تنکیوال راغواړئ نو زه دا ورته وایم چې زما مېلمانه بالکل نن د 400 د سردریاب
دي او وسره تورنګزی شاهکار صاحب تورنګزو سره تعلق ساتي او زمونږ جانمه جاني صاحب چې دي سردریاب سره تعلق ساتي دا هم وایم چې زمونږ د شب قدر ملګري هم موږ سره رابطه کړي د پروګرام دپاره انشاءالله هغوی ته هم دعوت ورکوو او دې سټوډیو نه به تاسو سره هغوی هم مخې ته راولو. شاهکار صاحب دا به هم تاسو باندې تپوس وکړو چې کوم تنظیمونو سره دغه سایډ باندې تعلق ساتي؟ تنظیمونه خو جی زه چې د کوم تنظیم سره تړلی یم تقریبا د 13 کالو نه جی ورنه د 2002 نه 18 کال وشو د هغې مسلسل صدارت هم کوم اول خان رسوا د وي جرګه تورنګزی او د هغې نه علاوه قلم کاروان یو تنظیم و اوس خو خیر د هغې صدر نه یم خو سابقه د هغې صدر وم ډسټرکټ چارسدې په سطح ګران ادبي مرکه اکرام الله ګران صاحب په نوم چې کوم تنظیم و د هغې موجوده هم جنرال سیکرټري او داسې اشنغر په سطح ډېر تنظیمونه کار کوي او ټولو سره بلکې د اشنغر نه بار هم دا صدر صاحب اکثر موږ سره یي در لرې لرې پورې چې څوک هم دعوت وکړي نو بس ادبي مونږ خو د ادب سپیان یو بس ادب پسې منډې وو نو صحیح. صدر صاحب زمونږ چینل خو هم اشنغر نیوز دی اشنغر باندې دی باقي زمونږ کوشش دا وي زیات ملګري وایي اشنغر نوم دی ولې د نور څه نومونه خو ډېر زیات وو زه ورته وایم زه د خپل اشنغر نوم ژوندی ساتل غواړم زمونږ دغه سایډ باندې څه ویل غواړې؟ یاره جی اشنغر خو اشنغر دی که نه اشنغر دی که نه ما ته د یو غزل رایاد شو چې د ننګ ناموس د شاه زلمو ډکه ده د ننګ ناموس د شاه زلمو ډکه ده زمونږ دا سیمه د پښتو ډکه ده د چارسدې په سیمه پهر کوم د ننګیالو توریالو ډکه ده. اشنغر خو جي اشنغر جی اشنغر خو جي اشنغر دی یو کال به کې هم راغلو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. سویل غواړي چې پروګرام خپلې خبرې او شاهکار صاحب او جانمه جاني صاحب راسره ناست دي چارسدې بلمانۍ جي سویل غواړي؟ بلکل دا زموږ شاعران چې دي دا ستایلې وړ دي. جی جی تاسو د فرمان کسکر صاحب په باره کې خبرې کوئ صدیق صاحب د دې باره کې به زه ته ووایم چې کوم سړی زموږ پښتو ته زیان رسوي یا زموږ پښتو ته شاعري چې دی زموږ شاعرانو او ادیبانو چې دی زموږ لپاره ډېر نوم ګټلی د پښتو لپاره بالکل جی نو هغه په اخوا باندې بیلنس مونږ نه دي پکار دی. صحیح دی جی بالکل بالکل جی. خیال خان تاسو خبره وړاندې کوو بالکل جی. خیال خان سره زموږ رابطه منقطع شوه. خیال خان تاسو خبره بالکل شاهکار صاحب ته ځم. شاهکار صاحب فرمان کسکر ګورې نن سبا په سوشل میډیا باندې بلکې زه به د ووایم چې کوم دا نوره زموږ میډیا ده انټرنیشنل میډیا کوم د هغوی ولې خو یو هوا ورکړې دا کوریج ورکړي ولې ډېر زیات ول ورکوي او په ډېر کم وخت کې ډېر بره لاړه. څه ویل غواړئ چې هغې حوالې سره تاسو یو خبره وکړه جي چې فرمان کسکر نن سبا ګوری نو که موږ وایو چې نیم ګورو نه هغه زموږ مخې ته راځي یا دونه مشهور شو په یوټوب او په فیسبوک او دا صدر صاحب اکثر موږ په دې بحث کوو که نه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم ډېر په افسوس سره تاسو یو ډېر ښکلی سوال وکړه چې لکه بلفظ شاعر هم هغه سره استعمال نه کوو دا یقینا چې ستاسو د خولې نه ما په لومبي ځل واورېده په انکرانو کې ته ډېر زیات خوشحاله شوم. زموږ ډېر ښه ملګري ډېر ښه صحافیان ډېر ښه انکران هغه سره چې کینو وي د پښتونخوا یو نوموړي شاعر سره ناست شو. دا ډېره د افسوس خبره شاعر ستاسو مخې ته خو مو نه وي خو زه هغوی ته شاعر چې نه ویم یو مزاحیه دغه ورته ویلی شم شاعر به نه شم ویلی. داسې ده جي چې هغه زموږ کشر دی یو ماشوم دی ادب سره منمه چې شوق پې وي دغلته شرشمو ته تو ځان لی ویډیو کونو نو د اخره خبره ده چې شعرونو سره بیا شوق وي خو زموږ ملګري دا څونه چې په مونږ کې په ډېرې بښنې سره وایم چې په مونږ کې په زړونو کې راننویسته نو دا هم دې زموږ د میډیا ملګرو زموږ نومونه یې لالم خو داسې شاعران ملګري هغه سره کیني چې هغوی پې ځان پې خلکو ته ښکاره کوي چې یاره مونږ د خلک وپېژني زه سره زه کښېنم نو ما به خلک وپېژني دونه خواپل ورځو سره یو ډېر نوموړی انکر ناست و هغه وایي چې یاره دا یو د پښتونخوا نوموړی شاعر او بیا ما ته په دغه کې وایي چې یاره په غزل یا په شاعرۍ کې د چپو د بخرونو څه قید نه او نه د ردیپو دغه قید دي. سرداره دا خو د بدن جامې دي چې د بدن نه جامې لري کې بیا پکې خجیبله
بله ورځ مې د دغه نه یو لایو ویډیو کته د سعودي نه ملګري وایي چې دله مونږ 1,60,000 روپۍ ولېږلې هغه زما په خیال چې دته میلاو شوې او څه چې مونږ دته لیږلي نو دته نه دي میلاو شوې موبایل ورته مونږ ولېږه نو هغه موبایل وایي چې ما نو اوس مات شوی دی دا خبره ډېره صحیح هغه وی منګورې ته صدر صاحب یو پروګرام لتنی وی چې ورته وی چې ته ولې لیټ راغلی نو خبره خو هغه ظاهره نه کړه خو ماسخوتن بیا په محفل کې دا خبره کېده چې د کور سلنډر خرڅ کړو نو په هغې کرې دي منګورې ته راغلی دی بالکل زمونږ په عمرزو کې ثاني ګل ثاني زمونږ یو بهترین شاعر دی صحیح هغه خوار چې سهار روز نه ماښامه پورې کباړ غونډوي دغه خلکو سره د امدادونه پکار دي دغه خلکو له اهمیت ورکول پکار دي پکار کې دغه زمونږ د میډیا د ملګري دغه خلکو ته بالکل جی زه ستاسو خبره چې زه مخکې کوم څنګه چې دوی فرمان کسکر خبره وکړه بالکل دوی ښکلې خبره وکړه دوی کشر دی د دوی په ادب کې کشر دی شوق په ورسره وي بالکل راتلل پکار دي خو زه وایم چې زمونږ د دې پښتو یو ډرامه ده جی مڼې پشمار دی یو د پخوانی ډرامه ده ډېر پخوانی هغې کې هغه یو مزاحیه خپل ښځې ته وایي چې یاره مزاحیه ډرامه ده ورته یې چې په لاره ځمه نو ټولې ګاونډ چې څومره جنکۍ ته نه وي ما ته خاندي که نه نو هغه ورته وایي وي سپېره وي تا ته خاندي نه وي تا پورې خاندي مطلب زه هېڅ پوه نه شم چې دا ته ما ته وکړه ما پورې خاندي او جی او جی دا خبره زما هغه نه پوهېږي زما زه وایم چې نه پوهېږي هغه وایي چې زما شاعري خلکه خوښوي او خلکه خاندي خو دا خلک هغوی پورې خاندي دا خبره وکړو تاسو جی په کوم نظر ګورئ فرمان کسکر یاره فرمان کسکر خو د خو وی شاهکار صاحب چې زمونږ کشر دی او خدای دې وکړي چې د شاعر شي او دغه شي د فرمان کسکر زه مکمل مخالفتیا کوم دغه چې په نټ کم سوی د اخلاقو نه پروت موړي نوموړي خلک هغه لاړل ما بروج او دغه کده چې را د سپین نه ولا چا 1 لک روپۍ راولېږلی یو ولا موبایل راولېږو بل لکه د ثوابې دا خبره دغه شوه چې یاره کوم سپیکر صاحب دی هغه ولې 15 مرلیزې ورکړو نو ښې وکړل الله دې نصیب کړي الله دې خلکو له نور وس ورکړي چې دې د پردو غلامونو د پردې کوټې نه خلاص کړي خو کم از کم زه دغې وروڼو ته وایم دا کوم چې د شاهکار صاحب خبره چې ځان پې مشهوروي د هغې خو هسې یو نوم شته نو تاسو کسکر لسه ما یو ورځ شاهکار صاحب ته وینو مې ورځو به ورپسې مې د کسکر پسې به موته هم ورځو نو د وی چې موته ورپسې ورشو موته به هم تی ویډي کوو به شیر کوو نو بیا به دا زموږ ستا مخالفتیا خلک چې دیم ورپسې رالو په د ده په نوم خلکو ځان پېژني وی چې الحمدلله دا کومه پېژنګلي چې ده د په 400 نه بس دا هم کافي ده په کسکر باندې ځان په خلکو نه پېژنو د دې خلکو خدا دغه د شهرت وکړي دي بالکل جی بالکل د شعر ادب سره ډېر زیات تړون مې ورسره ډېر زیات دی خپله باندې شاعر نه یم نه شعرونه راځي خو شاعران ډېر زیات خوب ځکه چې دوی معاشري سترګې وي معاشري سترګې دوی ته وي بل وي چې کوم څیز خپل الفاظو کې بیانوي نه حقیقت څیز بیانوي دغه څیز باندې فرمان حوالې سره به اخري خبره خو موږ ووایو فرمان باندې زما په خیال داسې به ډېر زیات خلک نن سبا راوتي دي چې هغوی هم ځان ته فرمان کسکر وایي که نو هسې که یو کس شعر طرف ته راتلل غواړي شاهکار صاحب یو کس ادب طرف ته راتلل غواړي نو څه پیغام ورکوي هغوی ته دا خو ګورئ جي ما د دې د فرمان حوالې سره هم زه دا خبره بار بار کوم که فرمان وایي چې زما نوم دی ژوندی پاتې شي په ادب کې نو دا کم په مزاح کې چې د خلکو کم دی ته راورسو نو دې کې دی لکه پاتې کېدی شي د چا سره کینی د چل زده کړي د شاعرۍ باندې ځان پوه کړي چې شعر څنګه لیکلی کېږي ردیف څه ته وایي قافیه څه ته وایي نو دا څه ګرانه نه ده د دغې دا څه چې دی وایي د دې نه دی یو ښه طرف ته راتلی شي یو سیریس لکه د مزاح نه یو ښه سایډ ته دی راتلی شي بل سرجي وګوره که نه په ثوابۍ کې ډېر نوموړي او ډېر ښه شاعران شته کېدي دي ورسره بالکل لکه خواري به ورسره وکړي انور منیروال صاحب عزیز منیروال صاحب او داسې ډېر ښې ښایسته یې پکې شته جي بالکل شاعران ډېر زیات شته داسې خو زما خیال توجه خلکو نشته توجه به په کوم سایډ باندې خلکو راشي شعر ادب طرف ته به پښتو طرف ته به ادب طرف ته به کوم طرف توجه خپل راولي دا ستاسو ما مخکې وایي چې زیات خلک انګلیش ته توجه کوي چې کوم کس 1 2 3 ډېر زیات ورځي ABC په انګلیش باندې زیات پوهېږي دا ډېر قابل سړی دی پښتو په ټکي هم نه پوهېږي خو په دغه سایډ باندې یو کال جی کال بجې رسیو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه دې صدیق بھائی ښه ولر توصیف صاحب خبرې کوم توصیف صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو
مهرباني باندې مرګو ته مې ځکه مې ګران کړی مرګو ته سلامونه وایو ډېر ښه تاسو کې رانیولې الله خوشاله او باد ساته ډېره مهرباني توصیف زاهد مهرباني دي خوشاله اوسئ جی دا ملک توصیف زاهد زموږ یو ډېر زیات ښه ویورز دی زموږ هر پروګرام ګوري هر پروګرام کې موږ ته کال کوي او ستاینه هم ستاسو ته هم جی سلامونه مهرباني توصیف زاهد صاحب ستاسو ډېره مهرباني چونکې زموږ هر پروګرام کې تاسو موږ سره رابطه کوئ کال کوئ خپل خبرې هم موږ سره شیر کوئ خواهش جی خبرې کوو ستاسو کتاب هم را روان دی خو تاسو که یو نوې غزل یا څه متور جي خلک جي ډیمانډ کوي یو غزل هم ذهن کې راځي او غزل ډېر زیاتې دي اکثر مانه د غم شي او په شاهکار صاحب باندې به دوه غزلې وایو یو به په زه خپل په ترنم کې هم یو به د خپل وی یو غزل راته را یاد شو چې پاس چې راوخیږي سپوږمۍ غلی شم پاس چې راوخیږي سپوږمۍ شپېلۍ غلی شم او ستا د مسکي مسکي نظر په خاطر هرې ګیلې ته په مری غلی شم او د خپل سپېره قسمت غربت د وجې د خپل سپېره قسمت غربت د وجې چې رانه وغواړې والی غلی شم او شور او شر کولی هم شمزو شور او شر کولی هم شمزو ستا د خاطره لیونی غلی شم د الله ورکړه د پې شکر کوم جانې به څنګه په شاعری غلی شم زبردست جي ډېر زیات ښکلی شاهکار صاحب ستاسو هم داسې چې دوی تاسو صدر صاحب نه سوال کړو نو زه وایم چې هغې باندې زه یو د غزل په ځای په هغې یو مین خبرې وکړم چې خلک په ادب طرف ته څنګه راځي پښتو ادب طرف ته که نه تاسو چې کوم پروګرامونه کوئ د اشنغر ټي وي د طرف نه چې کوم پروګرامونه کېږي یا په دې کوم اف ام باندې چې کوم پروګرامونه کېږي مونږ د ریډیو دلبر نه یو امیدونو حوالې سره یو ادبي پروګرام کوو یا د ملګري چې کومې چلتا پرته مرکې کوي دا هم دې شوق او دا چې کوم خلک په یوټیوب او په دغه باندې ګوري نو دې هم خلک ځان ته ډېر پښتو طرف ته راوستل دا زموږ یو خپله دا ستاسو یو ډېر لویه هڅه ده خو زه وختي چې ما وی تاسو بیا وی چې حکومت په یو خیا نه هغه ټیم کنه دا د حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې انسان پښتو اولولي او په پښتو باندې پوه شي نو هغه پښتو ادب طرف ته راشي صحیح دی چې دا موږ په سکولونو کې سرکاري سکولونو کې کم از کم دا پښتو لازمي شي صحیح په دې پرایویټ سکولونو کې دا پښتو خامخا او شرطیاً لازمي کی نو چې پښتو نه وي خبر شي نو پښتو سړي ته به راشي خپلې مورنۍ ژبې ته به راشي دغسې زمونږ ادبي پروګرامات ډېر کېږي چې مونږ هغې کې خلک عام خلک مونږ راولو هغې ته شاعران نه عام خلک مونږ ووري او نن سبا یو ډېر ښکلی بیګا هم یو خرنوید صاحب زموږ یو پروفیسر دی ما ته اوس هم یو بلنه راکړې ده چې بیګا له په سنګاپور یو کلی دی په هغې کې واده دی او مشاعره ده نو ته صدر صاحب د پروګرام نه پس بیا راشي او خامخا انتظار به هم کوو دغه یو ښه دغه چې لکه د ډزو د دوکړو باجو دغه باندې په ودونو کې مشاعرې په دغه سایډ باندې په دغه باندې شاهکار صاحب دا خو ډېره ښکلې خبره وکړه دا سرکاري میډ کوم سرکاري سکولونو کې د پرایویټ سکولونو کې سبا امي او ډیډ او پاپا او دا او زمونږ خو هم هغه زاړه پښتانه او زوړم کلتور دی بیبی او بابا وایو په خدای یقین کابل سر دریاب کې ناستم چې یو زنانه راله هغې سره پیغله لور ده نو هغه په یو ساه داسې کي موم نو زه ذهن کې ویم چې دا خو سمه ده دا پیغله ماشوم او پیغله که نه چې لکه دا موم څه شی دی موم خو پخوا موږ هغه خلکو ته سیزون ته وي پخوا ډېره زیاته غریبه وه جي اصپلی به موږ ته چمیار له مم یوړی نو وی به په مومو کې مې تتار راخ کو اتار به نیغ شو نو ته داسې کې وی کتل ورته نو که سرجي ستاسو خیال کې راځي مالوچ به پخوا دي کوڅو کې نو هغې هغه مالوچ هغه سړي خرڅول نو دا د مور ته وایي چې موم ماله دا واله نو په د لس روپو یې ولا هغه مالوچ واخیستل زه هغه ملګري سره ناست وم مې یقین په خدای وکړه چې مې چې دا د مور نه موم غواړي چې دا اوس په موم څه کوي نو اوس دونه بدلون راغی د بیبي نه او د بابا نه موم شو نو اوس زما خو زمین نه مني دا خبره دا موم او بلکل جی زمونږ د تنګي سره چې کوم تعلق لري بیا په ټول ملک کې مشهور په هر ځای په ډېر ملکونو ګرځي زمونږ میراوس چې تنګي هغه یو لطیفه کوله ما ته یاد شوه هغه وایي یاره یو پلار اوس ویونی وي ورته مخکې ورته ویې چې وي مخکې تا ما ته پاپا ویو ساته وي ډېډي وي دا ولې هغه لور ته وي که نه
لور ورته وایي یاره ډېډي اوس ته ځکه ډېډي وایم چې پاپا سره مې بیا میک اپ خرابېږي که نه جي زموږ خلکو له جي هغه نومونه هم بدلوي ما سوچ کو چې یاره پاپا او ډېډي دواړه انګلیش ته واړو که نه نو که دې به دې وځي چې د پښتو کې ښکلي نوم ویل زه ډېره به ښه خو دا سایډ سره به خو ځو شاکر صاحب غزل راته خو یو ښکلی ترنم کې جي پیش کړي هره ترنم خو به زه وایم چې ټیم هم ایدي او ستاسو د زموږ کتونکي ډېر دي لومړي تاسو ته سلامونه خو جي تاسو ته ډېر زیات صدر صاحب ته هم را باندې او دا به هم وایي چې دې وخت کې مونږ ډېر زیات ملګري ګوري محمد عثمان حنیف خان سلامونه خو جي تاسو ته ویلي دي غلام خان پراچا او محمد عمر خادم شاه عمرزی خو مونږ ګوري او ټول سلامونه خو جي وایي او ډېر زیات ملګري دلته مونږ ګوري فهد خان بلال جان دی جي عمر یار پراچا او ملک مراد ابرار خان موسی شیرپو ډېر ملګري چا نوم وانه کړم چې خفه کېږي به نه محمد سجاد خان ثناء الله عبید خان داسې ډېر زیات ملګري دي مونږ ګوري چا نوم نه وانه کړم خفه کېږي به دي نه جي غزل راته ښکلې وړاندې کې خلک جي انتظار کوي دوه شعره به ووایم دا ټیم زه ګورم چې دا ټیم ډېر کم دی که نه د سترګو لګېدو یې هډو لار نوي سپریخې دی بعضې خلکو د اعتبار نوي سپریخې دی بعضې خلکو د اعتبار نوي سپریخې هغوی ته به دعا څنګه د چا د زړه نه وځي هغوی ته به دعا څنګه د چا د زړه نه وځي چې چا د چا زخمونو کې د دی بعضې خلکو د اعتبار نوي سپریخې منم چې دا راتو سرتا رسوي خو منم چې دا راتلو دبا سرتا رسوي خو زه هم د خپلو ټولو ارمانونو سرته ناست یم زه هم د خپلو ټولو ارمانونو سرته ناست یم وختونو که هغې کې د سینګار نوي سپریخې دی بعضې خلکو د اعتبار نوي سپریخې یادونه به یې څنګه اوس د خپل زړه نه وباسې یادونه به یې څنګه اوس د خپل زړه نه وباسې ستا څه خیالو چې ماته به شهکار نوي سپریخې دی بعضې خلکو د اعتبار نوي سپریخې د سترګو لګېدو یې هډو لار نوي سپریخې دی بعضې خلکو د اعتبار نوي سپریخې زبردست جي ډېر زیات ښکلې او ډېره ډېر ښکلې زړه مې نن غواړي چې بس تاسو داسې وایي او زه اورم او زمونږ کتونکي هم دا غواړي چې بس شاهکار صاحب اورو جانمت جاني صاحب ستاسو نه بس څه اورو زه خو به تاسو سره ملګرتیا وکړم تاسو ما سره ملګرتیا وکړئ شاهکار صاحب به زما غزل د موبایل نه وي نو زه به هم ته خوند والم چې زه تعلیم مې نشته او دې چې ووایي نو خوند به وکړي بلکل ما ته راوباسئ بلکل جی وایي خوند به وکړي جي بلکې دوه به ووایم صحیح دی جي تیریږي قسم د سم په زړه چودون تیریږي او د چا
د یو نظر لیدو په تمه جی د چا د یو نظر لیدو په تمه لکه د کونډې د کونتون تیریږي زبردست جی او تپوس د هغې چا د زړه نه وکړه جی تپوس د هغې چا د زړه نه وکړه جی په چا چې ورځې د بېلتون تیریږي زبردست جی تپوس د هغې چا د زړه نه وکړه په چا چې ورځې د بېلتون تیریږي او لیلا خو هسې ځان له نوم وګټي جی لیلا خو هسې ځان له نوم وګټي سختې خو ټولې په مجنون تیریږي زبردست جی او ورځ مې په خیال کې د یادونو سره جی ورځ مې په خیال کې د یادونو سره شپه مې جانان ته په زنګون تیریږي زبردست او جاني تر اوسه ته موندلې نه یې جی عمر یې اوس هم په لټون تیریږي زبردست همه چې کوم غزل خوښ د لنډ بحر دی هغه زه وایم د دوی غزل دی جان محمد صاحب جی ترنم کوي نه جی دا ترنم باندې په دې عبور نشته ښه او دا غزل زما خپل ډېر خوښ دی نو دا به ووایم چې ته د سترګو مې کجل شه ښه یا په شونډو مې غزل شه جی او د جانان د مینې اوره جی نن په ما باندې لږ بل شه جی زبردست او دا شعر خصوصا زما ډېر زیات خوښ دی چې زه به ستا د لارې مل شم جی ته زما د لارې مل شه جی او لږ ازمیښت را باندې وکړه جی یو څو ورځې رانه بیل شه زبردست جی لږ ازمیښت را باندې وکړه یو څو ورځې رانه بیل شه چې په لار کې راته کښېنې خپې دې ستړې په مزل شه او دې کې ملا جان محمد صاحب وایي ما داسې نه راځي چې بس جانیه پښتو پرېږده جی مړه بس دې لږ بدل شه زبردست موږ د شهکار صاحب مننه کوو او الحمدلله دا زموږ دپاره په اشنغر کې خصوصي زما زړه داسې غواړي او زما دپاره نور ملګري کېدي چې ما سره په دې اتفاق ونه کړي خو شهکار صاحب د اشنغر دپاره الحمدلله دا زه په فخر وایم دا یو بل مشال دی یو ډېر نایس سړی یو ډېر ښه سړی او خدای دې ورسره ښه وکړي چې موږ ته نه راځي خو لیکلي هم دي او دا دې تاسو ته نشر کړو نو بس زه به د دوی مننه هم کوم او شکریا به هم ادا کوم بالکل خپله به چې څه غواړئ استاد صاحب یو غزل تاسو خو خپل یا شعرونه یا مصرې سره وړاندې کړئ هغې نه بس په پروګرام اختتام ته ځو دا یو غزل خو راته جي سمات ګوډ مخې ته راځي شهکار صاحب کیدی شي که غلطي پکې رانو شو نو معذرت کوم چې وای راشه زمونږ د کلي خانه زمونږ حال وګوره زمونږ حال وګوره بچي مې جاړي نارو د شو دا بدحال وګوره او ته خو یې خانې د خانې په نشه مز ګرځېږي ریخي ریخي مې د بچې په سر دا شال وګوره او هر سلګۍ مې د بچي راته پر هر جوړوي هر سلګۍ مې د بچي راته پر هر جوړوي هر یو مظلوم ته د ظالم د مکر جال وګوره څونه خشته د په خدمت باندې مجبور ښکاري په غونډه ځنې د رنجو دغه تورخال وګوره جانې خو ناست دی د جنې سوري ته ای مړې راشه جرنده ور پرېږده په دیوال وګوره ډېر کتونکي څومره دي زموږ پروګرام نن ډېر زیات په شوق باندې ګوري ستاسو خو ډېر زیاته مننه کوم پروګرامونه زموږ انشاءالله هر هفته تاسو جاري وي په هغې کې به ادب به هم وي تعلیم به هم وي صحت او سره د علاقایي مسایل چې څومره په هغې به هم خبرې کوو شهکار صاحب اخره کې څه ویل غواړئ پروګرام په اینډ کې څه یاره زموږ څونه کتونکي چې دي زموږ څونه پښتانه وروڼه چې دي کم از کم د پښتو سره دا خپل زړه ولګوي دا پښتو رانه روکه شي په دغه لنډه خبره به وکړم چې را پښتو خدای مکه ډېره مونږ چې کوم ګورو نو د تېر وخت نه اوس ستاسو غوندې دې پروګرامونو سره کوم چې تاسو کوم خدمات کوئ د پښتو هلې ځلې کوئ دې سره په دې خلکو کې د پښتو هغه ویونکي هم را پیدا شوي دي او خوښونکي هم را پیدا شوي دي هغې لنډ مثال فرمان کسکر دی چې که ټوکې دي او که لوبې دي خو خلک یې خوښوي که نه بالکل نو خدای دې وکړي چې هغه هم د دغې لاین نه یو صحیح لاین ته راشي خو به هر حال نو پښتو ژوندی وساتي دا زما پیغام دی بالکل جی جانور صاحب تاسو څه ویل زما خو دا پیغام دی که زمونږ اواز زمونږ وروڼه اوري او که زمونږ خویندې اوري او که زمونږ بچی اوري نو د هر نارینه دپاره او د هر زنانه دپاره په کور کې چې کم دننه دي د هغې دپاره دا فرض ده او په هغې دا فرض دی چې د بچو د ښه تربیت وکړي موبایل یې د ولې په لاس کې نه ورکوي که دا زمونږ بچی غټي وي او که وړې وي موبایل دې ور لاس کې نه ورکوي او نه د زمونږ بچو له هلکانو له موبایل ګوتو کې ورکوي د دې موبایلونو ډېر غټ مسله
او تعلیم هم متاثر ډېر حالات ته خرابېږي د موبایلو نه. نو پکار دی چې د کور سربراه مور وي او پلار وي. نو چې مور او پلار سره موبایل وي چې زمونږ دا کومې بچې سکولونو ته ځي یا په کورونو کې یا چې د دې نه دا سیستم ختم شي نو زه په دې باندې خوشحاله شم. او د پښتو د ژبې زیاتره خیال وساتي که کومه مور تعلیم یافته وي نو که په سکول کې ورته نه ښایي چې هغه کور کې یو د پښتو کتاب حاجي صاحب ته ووایي چې راوړي او بچو ته د پښتو کتاب کور پړاوي. بالکل جی ډېره مننه شاهکار صاحب تاسو ډېر زیاته مننه. بالکل جی پروګرام خپلې خبرې انشاءالله هر هفته تاسو سره جاري وي. زموږ نننی پروګرام ادب سره او بیا زموږ سره زموږ خاص مېلمانه ارشد جان شاهکار صاحب او جانواز جاني صاحب چې د چاصدي او تورنګزو سره د هغوی تعلق دی. بلکې د چاصدي به زه وایم چې دواړه چې تنګي نه بهر شي نو هغه مونږ چاصده کې صاحب چاصدوال ذکر چاصده لا شمال ته ما پتنګي باندې صاحب په هر ځای کې چې بیا زېما نو پروګرام انشاءالله تاسو زموږ هر هفته جاري وي د ادب سره یا د نورو مسایلو سره حواله پروګرام تاسو سره خپل پروګرام شریک کوو او خپل خبرې وتاو سره په دې خپل خبرې پروګرام کې بالکل کو څه غلطي یا څه خبره موږ داسې کړې چې چاته ضرورت پیازا رسیدلې وي نو بالکل موږ هغې معذرت غواړو او روان پروګرام پولیس مال اجازه کې سره د خپل ټول ټیمه د